أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون سورة البقرہ آیت نمبر 92 رکوع نمبر 10 ولقد جاءكم او په تحقیق سره راغلی و تاسو ته موسی علیہ السلام بالبينات واضح معجزو سره ثم اتخذتم بیا جوړ کو تاسو العجل اسخی معبود من بعده پس د اغنا وانتم ظالمون او وای تاسو ظالمان واذا اخذنا او هر کله چې واغ سلامونګه میثاقکم وعدک لک استاسنا ورفعنا او چتم کړو فوقکم استاسو د پاسا اتور غرد تور خذوا ونسای ما هغه ساعتیناکم چې درکړل مونږ تاسو ته بقوت بقوت سرا واسمعوا او اورئ قالوا نو وی سمعنا مونږ واوریدل وعصینا او نافرمانی مو کړلا واشربوا او وسخول شوا فی قلوبهم فزلون د دوی کی منا العجل دسخی بکفرهم د دوی د کفر په وجی قلت ورته وایا بئس ما ډیر بد ده غسیز یامرکم چې حکم کوي تاسو ته به د هغه ایمانکم ایمان مستاسو ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان قلت ورته وایا ان كانت کچری وی لکم ساسو د پارا الدار الاخرته کور د اخرت عند الله د الله پنځ خالصتا خالص تاسو لرا من دون الناس ما سوا د نور خلقنا فتمنوا الموت نفس تمنوا کید الموت د مرګ ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتینی ولن يتمنوه ابدا او هرگز و دوی تمناونه کی ابدن همیشه د پاره بما په سبب قدمت چوڑاندی لګلی دی ایدیهم لا سن د دوی والله او الله تعالی علیم په هدی بالظالمین په ظالمانو باندې ولا تجدنهم او خامخابت بیا ممیدوی احرص زیاد حرسناک الناس د خلقنا على حیات پجوند باندې ومن الذين او ده هغه خلقنا اشركوا کوم چې مشرکان دي یود احدهم غواړي هر یو د دوینا لو يعمر کاشي عمر ورکړي شي 1000 سنه زر کالا وما هو ندي دا عمر بمزحزحه خلاصون کې ددا من العذاب د عذابنا اي يعمر کدت اوغد عمر ورکړي شي والله الله تعالی بصير ویني بما يعملون هغه چې دوی کوي هغه د بنی اسرائیلو تذکره چې دی هغه روانه ده لکه پرونی سبق کې هغه ویلو چې مونږه صرف په تورات باندې ایمان راوړو د تورات نه علاوه چې نور څه دي داغه نه مونږ انکار کوو نو پرونی سبق کې الله رب ذوالجلال ورته ارشاد فرمایل چې قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین کتا سو دعوت چې دینو د ایمان کوي چې زموږ په تورات باندې ایمان دی نو په دغه تورات کې خو چې دینو قتل انبیاء د انبیاء قتل کول دا خو حرام یا دغه شانتي په دغه تورات کې د پیغمبر علی السلام متعلق چې کومه تذکرہ راغلی دا د پیغمبر علی السلام کوم اوصاف او صفات بیان شوي دي نو په تورات باندې د ایمان دراوړو مطلب خدای چې په تورات کې څه دي نو چې تاسو بیا هغه ومنئ په دغه تورات کې خو چې دینو قتل انبیاء دا حرام دي د دې تذکرہ پکې شوی دا د پیغمبر علی السلام د اوصاف او تذکرہ پکې شوی چې داسې او پیغمبر برازي او تاسو په هغه باندې ایمان راوړئ اوس هغه پیغمبر راغلی دي تاسو په ایمان نه راوړئ نو دا څنګه چې دین تاسو د تورات باندې د ایمان داوا کوئ نننی سبق بیا الله رب ذوالجلال دوی ته فرمایي ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون
چې ګوره موسی علی السلام چې دین استادو ته چې واضحه معجزې چې هغه پیش کړلې واضحه نخي او واضحه دلایل لکه د دین په بل غټه معجزه سکی دي شي چې د موسی علی السلام په چې فرعون سره د لخر چې هغه ور پسې دی او د موسی علی السلام د لاټۍ د برکت چې الله رب ذوالجلال په سمندر کې 12 لاري چې هغه جوړي د دین غټه معجزه چې هغه بل نشته دی په خپل سترګو باندې چې هغه ولیدل او دومره ظالمان چې دوی د پیغام د موسی علی السلام د دې معجزې باوجود چې موسی علی السلام د دوی په فرمایش باندې تور تزیه او دوی لپاره چې یو قانون او یو شریعت چې هغه راوړي او دوی دا هغه د تګ نه پس چې نو یو سخی چې هغه په عبادت باندې چې وري ول هغه معبود جوړ کړو نو دغه تاسو چې هغه ایمان دي نو هغه طرف ته الله اشاره کوي ولقد جاءكم او په تحقیق سره راغلی او تاسو ته موسی علی السلام بالبينات په واضح معجزو سره ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونیولو العجل اسخی معبود من بعده پس داغنا یعنی موسی علی السلام چې کله تور تلاړي دوی چې نور ست داغنه پس دات دغه وکړو وانتم ظالمون او تاسو ظالمان یعنی الله تعالی د دوی د فعل د چری د ظلم سره تعبیر کو هغه دارنګ چې ګوره موسی علی السلام د دوی څومره خیر خواو د فرعون د چنګل نه چې هغه آزاد کړل او بالکل د ازادۍ ژوندۍ ورته چې هغه ور کړل او پس هغه نه چې بیا هم چې نو دوی په موسی علی السلام باندې ایمان نه راوړي یو معبود یو سخی چې یو حیوان چې هغه دوی سو یو جناور چې هغه دوی خپل ځان لپاره معبود جوړ کو نو دا سره دا ظلم دی ظلم زموږ غره راکې راوي کنه وضع الشيء في موضع غير محله ظلم دا یو سیس چې کم محل یو ته د هغه محل نه چې هغه په بل ځبان استعمال کې په بل ځبان کې نو دا سره دا ظلم دی نو یو سخی چې سخی د سخی محل سدي هغه تر واسو هغه تا چې دینو د خدای درجه ورکړه تا چې هغه معبود جوړ کړو الله رب ذوالجلال او تزکه چې د دوی د فعل د چې د ظلم سره تعبیر کو کم سیس چې د صدر لپاره جوړ شوی هم په عقل زبان استعمالول دا سری دا عین انصاف دی او داغه نه هټ کر چې هغه تو استعمالي هغه سره هغه ظلم و اذا اخذنا او هر کله چې واغسل مونږه میثاقکم وعدک لک استاسنا ورفعنا او چتونګلو فوقکم ساسو د پاره اتور غر مخکم دا ذکر شوی دوباره الله رب ذوالجلال چې به تور یاد دهانه چې ذکر کوي خذوا ونسیما هغه ساعتیناکم چې درکړل مونږ تاسو ته بقوت فقوت یعنی دوی چې کوم شریعت غوښتي الله فرمایي چې ما تاسو له هغه در کو تاسو په مضبوطه سره ونیسئ د دې چې کوم احکامات دي هغه مضبوط چي په هغه باندې عمل وکړي واسمعوا او وره په دې کې چې څه بیان شوی هغه وره قالوا نريد سمعنا مونږ واوریدل یعنی مونږ خو بس واوریدل په ظاهري غوګونو باندې چې مونږ واوریدل خو لیکن په ځړه سره چې دوی تسلیمولو نه نو د زړه حالت داسې و چې دوی نافرمانی کول الله چې د دوی د زړه هغه کم حالت چې هغه هم بیان کو چې دوی خو په غوګونو واوریدل وعصینا او داغو د زړه نه منل نو مطلب دا چې هغه داسې و چې وعصینا مونږه نافرمانی و بس په غوګم واوریدل په یو غوګم واوریدل او په بل غوګ باندې شو هغه تیر شول په دې باندې مونږ عمل نه کوو واشربوا او وسخول شو من في قلوبهم د دوی په زړونو کې العجل دسخي یعنی دوی دومره چې هغه بت پرستۍ کې هغه شرک رغ شو چې لکه دې شو چې د سخي د محبت چې د دوی پر رګ رګ چې هغه وس کولای شو لکه څنګه چې سړی اوبه وس کی او دا اوبه چې د انسان رګ رګ ته چې ورسي دغه شانتي د دوی د سخي د محبت دومره زړه رګ شو چې هغه رګ رګ ته چې هغه رسي شو پس په دوی باندې چې خبر اثر نه کوي بکفرهم د دوی د کفر په وجه قلت ورته وایا بسما ډیر بد سیز دی یامرکم چې حکم کوي تاسو تبیه د هغه ایمانکم ایمان تاسو یعنی تاسو چې را کوم ایمان دی او تاسو چې کوم د ایمان داوا کوي چې په تورات باندې ایمان راوړی دی نو تاسو دا ایمان خو چې نو تاسو کفر او شرک طرف ته بوزي نو دا خو ډیر بد خطرناک سیز دی ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان قل ان كانت قلت ورتوایا ان كانت لكم الدار الاخره کچری وی لکم تاسو د پاره الدار الاخره کور د اخرت عند الله د الله پنس خالصتا خالص تاسو لرا من دون الناس ما سوا د نور خلقنا یعنی دوی بسوي دوی بدا دا وکړل لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى
يهوديان وی چې جنت دا زمونږ د پاره جوړ شوی دی او عیسایان وی چې جنت زمونږ د پاره جوړ شوی. نو الله فرمای یعنی تاسو چې کوم داوا کوي چې دا الله دا جنت چې دا زمونږ لپاره جوړ کړ، يهوديان لکه يهوديانو په خپل ذهن کې داوي چې دا جنت دا الله چې موږ له جوړ کړی دی. نو الله وتعالى فرمای یعنی پیغمبر ته دوی ته وای ان كانت لكم الدار الاخره عند الله، کچری وی دا کور د اخرت عند الله د الله په نسبان دي خالصتن خالص تاسو د پاره من دون الناس د نور خلق نه دي. یعنی دوی چې دا جنت دا صرف د يهوديانو دي، عیسایان وی چې دا جنت دا صرف د عیسایانو دي د نور چا نه دي او دا د الله په نسبان دي. دا نو فتمنوا الموت، نو تاسو څه وکئ د مرګ تمنا وکئ. ولی چې اخرت یا جنت ته د رسیدو او کوم سبب چې هغه شي هغه مرګ دی. مرګ نه پس به چې دی نو جنت به ملاويږي، د مرګ نه پس چې دی نو هغه اخیری کور چې کوم دی اخرت چې دی اول به مرګ به تیری داغه نه پس به چې دی د الله سره به ملاقات کیږي، د الله دیدار به کیږي، جنت ته به چې دی هغه راخکیږي. نو که تاسو وایي چې دا جنت خالص زمونږ د پاره په کار خدای رې بیا تاسو د مرګ تمنا وکړي چې مرګ د باندې راشه او ډایرکټ چې بیا تاسو جنت ته لاړ شئ. قلت ورتوا ان كانت كچري لكم تاسو د بارا الدار الاخره کور د اخرت عند الله پنځ د الله خالصه خالص تاسو لرا من دون الناس ما سوا د نور خلقنا، یعنی نور چانه دي صرف تاسو دي. نو څه چل وکي فتمنوا الموت، پس تمناو کوي او ارزو کوي الموت د مرګ ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی یې. که تاسو پر خپل داوه کی تاسو چې کوم دا داوه کوي لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، چې جنت ته يهوديان دي په دې داوه کی تاسو رښتینی یې، نو جنت ته رسیدو لپاره چې اول به مرګي پس هغه نه بچی جنت وي. د مرګ نه مخکې چې نو جنت چې دا نشته دي. وس الله په خپل باندې فرمایي ولن يتمنوه ابدا، هرگز بدوی تمناونه کی ابدا همیشه د پاره بما په سبب داغه قدمت چې وړاندې لګلې دي ايديهم لا سن د دوی. الله وتعالى چې تاسو کوي چې جنت زمونږ د پاره دي نو د مرګ تمنا وکړي. نو الله فرمایي چې دوی هرگز د مرګ تمنا نشي کولی. ولی دوی چې کوم اعمال کړی دي د دوی لاسونو چې کوم عمل مخکې لګلې دي کوم کفر او کوم شرک چې دوی کړی دي د دې د وجې نه چې دوی تمنا د مرګ نشي کولی. چې د مرګ تمنا نشي کولی دوی به جنت ته چې بیا څنګه داخل شي. نو دوی پر خپل داوه کې سړي دا دروغجن دي. والله علیم بالظالمین، او الله په دې بالظالمین په ظالمانو باندې. ولا تجدنهم او خامخابت دوی بیا مومي احرس الناس زیاد حرس کون کی د خلقنا علی حیا په ژوند باندې. یعنی یو طرف د خو دوی داوه وای چې دا جنت دا خاص زمونږ لپاره دی، کم سیس چې چاته محبوب نو دا هغه یعنی ارزو تمنا کې چې دا ماته زر میلاو شي. او بل طرف ته چې وګورئ نو دوی چې دینو په ژوند باندې چې دوی په ژوند باندې حرس کوي چې زمونږ ژوندۍ چې دی هغه ډیر شوي او ډیر زیات حرس کوونکي دي. نور خلک دومره د ژوند حرس نه کوي څومره چې دوی کوي. نو دوی خو وايي چې را جنت زمونږ د پاره دی او بل طرف ته چې د ژوند چې دی هغه حرس کوي چې موږ ته ډیر ژوندۍ میلاو شي. چې ډیر ژوندۍ میلاو شي موږ د دې دنیا نه نتلی، نو چې ژوندۍ ډیر میلاو شي د دې دنیا نه نه نو جنت به بیا څنګه میلاويږي. نو معلومه شي چې دوی پر خپل داوه کې دي داسې دروغجن. ومن الذين اشركوا او دا هغه خلقنا کوم چې مشرکان دي. وسوره مشرک چې دي اخو سره نه اخیری ژوندۍ منی نه اخرت اډو منی نه. نو مطلب دا چې هغه ژوندۍ کومه ده هغه د دنیا د ژوندۍ ده. نو چې هغه یعنی هغه د دنیا ژوندۍ غواړي. نو دا يهوديان چې دي دغه مشرکان نه هم چې دي زیات حرس کوي د شي د دنیاي ژوندۍ. یود احدهم غواړي هر یو د دوی نه لو يعمروا چې کاشي عمر ورکړې شوی 1000 سنه زر کاله. نو دلته خو دوی ارزوګان او تمنا د سکه د ژوند ته ارزوګان کوي او د ژوند چې تمنا کوي. نو بیا چې دوی چې وای چې مونږ خالص چې نو جنت زمونږ د پاره نو جنت به بیا دوی ته کم زیره میلاو شي. دوی خو وای چې زمونږ د ژوندۍ مونږ د ژوند میلاو شي مونږ د زر کاله ژوندۍ میلاو شي. خو لیکن الله تعالی فرمای وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، ندی دا عمر خلاصون کې ددا من العذاب دا عذابنا ان يعمر کده ته لوی عمر ورکړي شي. کدی ډیر چې د مرګ او تمناو کې چې موږ ډیر عمر میلاو شي. نو الله فرمای چې کزرنا 2000 ډیر په لکونو کلونو دوی ته عمر میلاو شي دا عمر بچی دا به ختم شي بیا به هم چې دوی به عذاب دوی ته به عذاب ورسي. والله الله تعالی بصیر ویني بما هغه سا يعملون چې دوی کوي.
ولقد جاءكم بتحقيق سر راغلی او تاسو ته موسی علی السلام بالبينات په واضح معجزو سره ثم اتخذتم بیا جوړ کړو تاسو العجل سخی معبود من بعده پس دا غنا وانتم ظالمون او حال دا چې تاسو ظالمان یې وَإِذْ أَخَذْنَا او هر کله چې واغسل مونږه میثاقکم وعده کله کساسنا ورفعنا وچتم کړو فوقکم ساسو د پاره اتور غرد تور خذوا ونسوا ما هغه ساعتیناکم چې درکړل دي مونږ تاسو ته بقوت په قوت سره واسمعوا او واوري قالوا اویدوی سمعنا مونږ واریدل وعصینا او نافرمانی موکړه نو په خله باندې خو دوی چې مونږ واوریدل پس زړه سره چې دوی نه منله نو مطلب دا دی چې دوی د دې نافرمانی وکړل او اشربوا وسخول شوا من فی قلوبهم پزړونو د دوی کې العجل د سخی مینه چې هغه د دوی رګ ته چې راغو خوشوه بکفرهم د دوی د کفر په وجه قلت ورته وایا بئس ما ډیر بد دی هغه سید یامرکم چې حکم کوي تاسو ته به د هغه ایمان تاسو ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان قلت ورته وایا ان كانت کچری وی لکم تاسو د پاره الدار الاخرته کور د اخرت عند الله فنز الله خالص تاسو لرا من دون الناس ما سوا د نور خلقنا فتمنوا نتمنوا كي الموت د مرګ ان كنتم صادقين کچری تاسو رښتینی ولن يتمنوه او هرگز بدوی تمناونه کی د مرګ ابدا همیشه لپاره بما په سبب د هغه قدمت چوڑان دی لګلی دی ايديهم لاسونو د دوی لاسونو چې کوم عملونه کړی هغه مخ کې تللی دي دا غي د یری د وجره چې دوی وس د مرګ تمنه نشي کولای چې موږ ته مرګ راشي والله الله علیم په دې بالظالمین په ظالمانو باندې ولا تجدنهم او تبخا مخادو بیا ممی احرسوا زیاد حرس کون کی الناس د خلقنا علی حیات پجون باندې ومن الذين او د خلقنا اشركوكم چې مشرکان دي یود غواړي احدهم هر یو د دوینا لو يعمر کاش ورکړي شوی عمر الف سنه زر کالا وما هو او ندی دا عمر بمزحزحه خلاصون کی د من العذاب د عذابنا ان يعمر کدت لی عمر ورکړي شوی والله الله بصير ویني بما هغه سيعملون چې دوی کوي صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم